أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا منی سیتاسو الذين اغکسان اتخذوا چگنی دینکم ساسو دین هزوا ټوکی ولعبا او لوبی من الذين دا اغکساننا اوتوا الكتاب چور کرشوی دی ورته کتاب من قبلکم ساسو نمخکی نو دا قسم خلق منی چي والکفار او منی چي کافران اولیاء دوستان واتقوا الله يركوي د الله نا ان كنتم مؤمنين کچری تاسو مؤمنان یې واذا نادیتم او کلا چې आवाज کوي تاسو ال الصلاه مانزتا اتخذوها نشدی دا आवाज هوزوان پټوق سرا ولعبا او پلوب سرا ذالک د دوی دا لوب او ټوکی بانهم په سبب د دې چې یقینا دوی قوم دي چې قوم دي لا یاقلون چې د عقل نه کار نه اخلي قل تورتو وایا صلی الله علیه وسلم یا اهل الكتاب اے کتاب والو هل تنقمون بدا نغنی تاسو منا زمنا الا ان مگر دا خبره آمنا چې ایمان راوړې دې مونږه بالله په الله باندې وما او په هغه کتاب باندې انزل الینا چې نازل کړی شوی دی مونږ ته وما او په هغه کتابونو باندې انزل چې نازل کړی شوی دی من قبل مخکې د قرآن نه وان اکثرکم او یقینا زیات تاسو نه فاسقون نافرمان دي قل تورتو آیا صلی الله علیه وسلم هل انبئکم آیا خبر کم تاسو بشر پډیر ناکار سرا من ذالک د دینا مثوبتن په اعتبار د ثواب سرا عند الله پنځ د الله مثوبتن په اعتبار د بدلی سرا عند الله پنځ د الله من دلته مضاف حذف دی دین من دین د هغه چا دی لعنه الله چې لعنت کړي پاغه باندې الله پاک وغضب علیه او غضب کړي پاغه باندې وجعل او جوړ کړي دي منهم داغوینا القردتا شادوغان والخنازیر او خنزیران وعبدت طاغوت او عبادت کړي د غیر الله اولئک دق کسان شر مکانا بدی مرتبه والا دی واضل او ډیر خطا دی ان سواء السبیل دلار برابرنا واذا جاءوكم او کلا چراشدی تاسو ته قالوا نوای دوی تاسو ته آمنا ایمان راوړې دې مونږه وقد دخلوا او حال دا چې داخل شوی دی بالکفر په کفر سره وهم او دوی قد خرجوا یقینا وتلی دي به په کفر سره والله او الله پاک عالم خفو هدي بما پاغسو کانو یکتمون چې دی پټي وترى او ویني بتا صلی الله علیه وسلم کثیرا منهم ډیر د خلقنا یسارعون چې تلوار کوي فی الاسم پکار د ګناه کې والعدوان او په ظلم کې واکلهم او په خللو د دوی کې السحت حرام لرا لبئس خامخا بدی ما اغه عملنا کانو یعملون چې دوی کوي لولا ينهاهم ولی نمن کول دی لرا الربانیون خدای خلقو نیکانو پیرانو والاحبار او علماء عن قولهم الاثم دوینا د دوی د ګنانا واکلهم السحت او د خللو د دوی حرام لرا عن قولهم دوینا د دوینا الاثم د ګنا واکلهم السحت او د خللو د دوینا السحت حرام لرا لبئس ما خامخا بد یغسو کانو یصنعون چې دی کوي وقالت اليهود او واي يهوديان يد الله لاس د الله مغلوله تلل شوی دی الله فرمای غلت ایدیهم تللی شوی دی لاسونه د دوی ولعنوا او لعنت کړي شوی دی په دوی باندې بما قالوا په سبب د وینا د دوی بلکې یداه دوانا لاسونه د الله مبسوطتان پراخدي ينفقوا خرج کوي الله پاک کیف یشاء سرنګي چوغاړي لاسونه د الله د دې ترجمه ودقه شان کو او کیفیت الله ته معلوم دي او داسې بنوي چې د لاسونه لکه زمونږه
ولا یزیدن او خامخا زیاتی کوي کثیرا ډیر لرا منهم د دوینا ما اغه کتاب انزل الیکا چې نازل کړی شوی دی تا ته من ربک استاد رب د طرفنا سول زیاتی کوي طغیانا سرکشی وکفرا او انکار کول د الله د دیننا والقینا بینهم او اچولی د مونږه د دې پمیس کې العداوه دشمنی ښکارا والبغضاء او کینا الی یوم القیامت تر ورځ د قیامت پورې کلما اوقدوا هر کله چې بل کې دینارن اور للحرب د پار د جنگ اطفأها الله مړ کی اغه لره الله پاک ويسعون او کوشش کوي دوی په الارض پزمکه کې فسادند فساد والله او الله پاک لا يحب المفسدين من نکید فساد کوونکو سره ولو ان اهل الكتاب او کچرتا یقینا کتابیانو امنو ایمان را وړي واتقوا او ځان بچ کړي وي د خلاف د الله نه لکفرنا خامخا لري کړي به مونږه انهم د دوینا سیئاتهم گناهونه د دوی ولا ادخلناهم او خامخا داخل کړي وي مونږه دی جنات النعیم باغونو د نعمتونو ته ولو انهم او کچرتا یقینا دوی اقاموا التوراۃ قائم کړي وي تورات عملی کړي وي په تورات باندې والانجیل او په انجیل باندې یعنی تورات او انجیل دای د خپل ژوند د تیرولو لپاره یو نظام ګرځولې وي وما انزل الیه وما او په هغه کتاب عمل کړي وي انزل الیهم چې نازل کړي شوی دی دوی ته من ربهم د طرفه د رب د دینا لا اکلوا نو خامخا خوراک بکړي وي دی من فوقهم د پاسه د دینا ومن تحت ارجلهم او د لاندې د خو د دینا الله به د اسمان برکتونه نازل کړي وي او د زمکه برکتونه هم الله به ورکړي وي منهم بعض د دوینا امه یو ډله ده مقتصده حق پرستا وکثیر او ډیر منهم د دوینا سا اما بدی اغه عملونه یا عملون چې دوی کوي